نن چې کوم دی د موبایل او د قرآن په خپل منځ کې اوټینګ شروع دی، جنګ شروع دی. څنګه چې د اوټونو په دور کې د خلکو د یو بل سره مقابله ای. نن موبایل وای د نوجوان د لاس زماري او قرآن وای چې نوجوان ستا د لاس خو زما لپاره جوړو. اله قرآن راواله زمونږ نوجوان طبقې چې کوم دی دا قرآن نه اعراض وکړه مخې وګرځو او دی لګیا یې د سحر نه ماښامه پورې ماسخوتن د شپې نه دی نټ شروع کړي او تر 3-4 بجو پورې سحر دی سکول ته راځي راپاسې د ده سترګې سرې ولې بېګا په نټ کې زه لګیا وم. په خدای قسم که زمونږ د لاسو له رب جب ورکړه زمونږ د لاس پر رب ته فریاد وکړي چې ربه زما باندې له پاسه موبایل 24 ګنټې پروتي او فاشیزونه دا نوجوانې دي ربه زه په سترګو باندې ړوند شوم په قرآن باندې زه له پاسه ونه لګېدم دا لاس په فریاد وکړي. نن که زمونږ سترګو ته چرته کې رب قوت ته ګوهې ورکو اولنی فریاد به زمونږ د سترګو دی چې ربه زه چې سحر لګم پرې نټ باندې لګم پرې موبایل او په پاس سیزونو باندې لګم ماسخوتن که زه پټېږم او دکېږم پرې باندې لګم ربه ما ته نوجوان قرآن ونخو. نن که زمونږ غوږونه لرب قوت د ګوهې ورکو زمونږ دا غوږونه به رب ته فریاد کوي ربه که زه اورم پرې نټ کې چې کوم دی هغه فاش سیزونه اورم زما سما اورېدل دا چېرته د قرآن په ذریعې سره ونه شول. نوجوانانو خدا را یو ټیم دی نټ له ځان له ورکوئ که څه پکې ځانه خصوصي ګورئ خو یو ټیم ورکوئ د قرآن ټیم مو ورکوئ. تاسو د قرآن او د نټ مقابله شروع کړې ده عظیم کتاب تاسو پرېښودو دا نټ ستاسو د تباهۍ دپاره ذریعه ده لویه. قرآن هغه وفادار کتاب دی مسلمانه دنیا کې هم عزت درکوي قبر کې هم عزت درکوي قبر نه وروسته هم چې کوم دی نو عزت درکوي. ځان معزز کا الله قیمتي پیدا کړی وي. الله خو فرمایل لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. الله خو فرمایل ولقد کرمنا بنی آدم. اے انسان رب خو ته ډېر عزتمن پیدا کړی ځان ولې بې عزته کې دا قرآن شروع کوي. چا قرآن چې ویلی دی سحر نه نیمه ګنټه ټیم قرآن لور کوي سپاره نیمه سپاره روزانه چې کوم دی نو دا تلاوت کوي. دا قرآن د خپل رب سره خبرې دی. ګورئ کم یو انسان چې دا غواړي زه د خپل رب سره خبرې وکم قرآن مخکې کولاو کا دا نفس د انسان خواهشات غواړي دا نفس چې په څه باندې عادت کو دی به درنه هغه غواړي د قرآن په تلاوت عادت کا بیا چې کله د قرآن تلاوت تا نه کړې دی به ستا نه مطالبه کوي چې نن خو تلاوت نه دی کړی نو د قرآن له لږ ټیم ورکوي او دا قرآن زده کوي. چا چې نه ویلی شروع کوي چا چې ویلی دی ناظري تلاوت کوي او بل دا چې ترجمه یې زده کوي چې رب ما ته په دې کتاب کې کم پیغام د خپل طرفه چې دی نو دا رالیږلی دی. انشاءالله زمونږ دنیا به هم ښایسته وي زمونږ ځنکدن به هم ښایسته وي زمونږ قبر به هم ښایسته وي او بیا میدان محشر به هم زمونږ ښایسته وي. دا قرآن هغه وفادار کتاب صرف دنیا کې عزت نه درکوي قبر کې هم نبی علیه السلام فرمیل دا د انسان سر ته ولاړي نکیر منکر راشي د انسان نه د حساب کتاب دپاره قرآن ورته وایي نږدې مه راځئ ځکه زما را دوست دا ملګری دلته قبر کې آرام کوي دنیا کې به زه تلاوت کولم نن به نږدې مه راځئ دی ستاسو نه یره محسوسوي نکیر منکر به وایي موږ صرف 3 تپوسونه کول غواړو وایي د هغه ځای نه وکړئ نږدې مه راځئ. دا قرآن قبر کې هم در سره دی. دا قرآن د قیامت په ورځ باندې نبی علیه الصلاة والسلام فرمیل د رب په مخ کې به روژه او قرآن چې کوم دی رب ته سپارش در انسان کوي خصوصا تبارک الذی سورې ملک چې دی د رب سره به باس او جګړه کوي. په ظاهر اعمال کې تاسو روایت اورېدلی دي چې ربه یا ما خپل کلام نه مټاو کا یا مې د انسان سره جهنم ته واچوه یا زما سفارش قبول که چې دی جنت ته راشي. رب وایي سورې ملکه نرې د کلام نه ورانوم نرې جهنم ته ورچوم ستا سفارش منظور دی د انسان جنت ته بوځه. داسې د وفادار کتاب مرګتیا ولې نه کوئ وفادار دوست دی ولې په دوستۍ سره نه نسئ. لہذا قرآن د پاره زمونږ دا سترګې الله پیدا کړې وي زمونږ دا ژبه الله د قرآن د پاره پیدا کړې وه زمونږ دا غوږونه الله د قرآن د پاره پیدا کړی
اللہ فرمیل الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. درے آیاتون خلاصی تو گرے انسان دیر پار اللہ پیدا کرے دا قرآن بخپل وی او بلتے چکن دینو دا بور رسی. نو انشاءاللہ در اخپل علماء بخیال ساتو دا طلباء بر اخپل سر تاجون چکن دینو دا گنو انشاءاللہ ردین اخوابا دا نٹ پسے بان دا موبائل پسے باریک انشاءاللہ پا دوستے بانے دا قرآن نسو. دا قرآن با دنیا کو عزت را کئی مرگ کی بوم عزت را کئی دا مرگ نورست بوم عزت را کئی آخرت کی بوم عزت را کئی. زاخر کی او خبر کول غوڑم بیا خبر را غنڈوما دا قرآن عزت دا قرآن عزت دنیا کے خدا ظاہر خبر دا. نن تاسو لاندې ناسته زدل تناسیو تاسو شاید ما نه پیژنئ زما مشران به هم نه پیژنئ صرف د قرآن هغه نسبت دی کنه قرآن هغه نسبت شاید دا پټکې زمانه وی دا ګیره نه وی دی علماء تاسو ته نه دی ولی چې دا مفتی دی عالم دی نه کېدای شي پر لار روانم چاره کوره د سکو بوم نه راایستلی دا د قرآن هغه عزت دی کنه انسان له ورکوي او بیا د مرګ نه پس استاسو نه زه تپوس کوم کچرته کې په لوډ سپیکر باندې زما د مرګ اعلان وشو چې مفتی صاحب مړ دی نه دا کم خلک به زما کور له راځي همدا علما به راځي دا طلبا به راځي یا به زما مرګري یا به مې استادانی یا به مې شاګردانی هغه خلک پر راځي چې الله رسول فرمایلی و چې د هغو د خپو د لاندې نه د رحمت پرشتو وزرې غوړولي دي. تاسو څه خیال دی زما لاش له به غسل هم دغه خلک راکوي زما چې کم دی نو کفن به هم دغه خلک کوي زما لاش چې په جنازه باندې پورته کوي هم دا خلک په پورته کوي. تاسو به وګورئ د داسې خلکو په جنازه باندې که صفونه ولاړي د دغه علماو طلباو تبلیغیانو د پاکو صلحاو پیرانو به ولاړي. دا د قرآن هغه عزت دی چې ستا د جسم نه هغه روح پرواز وکړو ستا د جسم له کوم عزت درکوي ستا قبر طرف ته چې ستا لاش ورکوزیږي او ته د قرآن عالم یې یا د بچی قرآن له ورکړی د پاکو خلکو په لاسو به ښکته ستا په جسم د پاسه خاوره دراوړي د پاکو خلکو په لاسو به دراوړي. مسلمانه تر هغې دفن کېدو پورې د پاکو خلکو د لاسو نه اوتې رب تعالی په قبر کې سزا نه درکوي. وفادار کتاب دی نه انشاءاللہ دا قرآن با سینه پوری نسو درې علماء او طلباء به خیال ساتو درې مدرسې به خیال ساتو درې استادانو به څه حوایج او ضروریات انشاءاللہ پر خپل غربت کې به دا پوره کوو د رب نه به پرې باندې شکریا ادا کوو چې رب ستا لاک لاک شکر دی چې موږ لرې د غرونو پرې درو کې چې کوم دی مدرسه را کړې علما دې را کړي دي قرا دې را کړي زما بچی د قرآن په علم سره منور کېږي. الله همیشه دپاره دا دیني درسګاونه قایم او دایم ساتي درې علماو د سره دا سوري الله په موږ باندې همیشه دپاره قایم او دایم ساتي. داسې پروګرامونه او نشستونه خدای بار بار زمونږ په زندګۍ باندې راولي. الله زمونږ کورونه د قرآن په علومو سره منور کړي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. محترمو اوریدونکو زمونږ د چینل سبسکرایب کړئ او د غنټۍ د نشانو سره هم دباو کړئ چې زمونږ د نوي بیانونو اطلاع تاسو ته درکړي.